سلامونه ملګرو، یو ډیر افسوسناک خبر در سره شریکوم. په کویټه کې ریل چې کوم دی هایجیک شوی دی. هایجیک مطلب دا دهشتګردو په خپله قبضه کې راایستلی دی. ریل هایجیک کېدل، ټرین چې ورله ویلی شي، یا جهاز هایجیک کېدل، دا اکثر موږ په فلمونو کې کتلی دي. خو اوس په کویټه کې چې دا کم ریل هایجیک شوی دی، چا هایجیک کړی دی؟ سیکیورټي فورسز دې حوالې سره څه بیانات راغلي در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. بل په دغه ریل کې څومره مسافر موجود دي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. کویټې نه پیښور ته یو ریل راتلو چې نوم یې جعفر ایکسپریس و. جي هلته تقریبا 7 ټنلې دي او دا ډېر په ویران لاره باندې دا ټرین چې کوم دی راتلو. نو هلته دا دهشتګردو رانیولی دی، دهشتګردو یرغمال کړی دی چې پکې 400-500 مسافر تقریبا په دغه ټرین کې موجود و چې دغه مسافر هم دهشتګردو یرغمال کړي دي. او د دغې ریل چې کوم دی 9 ډبې دي. مطلب ښه غټ ریل، ښه کافي غټ ټرین دی، لکه وړوکی ټرین دی هم نه، د مسافرو ټرین دی. 9 ډبو باندې مشتمل دی دغه ټرین. ښه ریلوے کنټرول چې کوم دی، ریلوے کنټرول روم حوالې سره دا خبر راغلی چې ریلوے کنټرول روم وایي چې زموږ ریل کې چې کوم ریډیو باندې کوم کمیونیکیشن وي نو هغه چا سره نه کېږي. زموږ هلته ای سره کمیونیکیشن بند دی. نه د ریل چې کوم ډرایور وي او پایلټ خو الله خیر نشي ویلی، د ریل چې کوم ډرایور وي، څوک چې ریل چلای، مطلب دغه ټرین کابو کړي وي هغه، نو هغه سره وایي زموږ رابطه نه کېږي. ټرین کې وایي زموږ چا سره رابطه نشته دی. جي دا ټرین چې کوم دی 24 کیلومیټر د آباد سړک نه 24 کیلومیټر دننه په ویرانۍ کې یرغمال شوی دی. مطلب په یو ویران لاره باندې دهشتګردو دغه ټرین چې کوم دی راکابو کړی دی. جي ښه سیکیورټي ایجنسیانو خپل اپریشن شروع کړی دی. سیکیورټي ذرایع وایي چې دهشتګردو نه بهر چې کوم خپل دهشتګرد چې کوم دی په ټرین کې موجود دی، بهر ملک خپل کسانو سره هم رابطه کې دي. ای والله هم انسټرکشن ورکوي او د سیکیورټي فورسز ترمنځ او دهشتګردو ترمنځ فایرنګ هم کېږي. خو سیکیورټي فورسز وایي چې مونږ کم فایر کوو نو موږ ډېر په احتیاط باندې فایر کوو، ځکه دغه دهشتګرد چې کوم دی دی دغه مسافر خپل ډال جوړ کړی دی. مطلب ای را مخې له کلي او شاله یې ولاړ او ډس کوي. نو دلته نه که سیکیورټي فورسز ډس کوي نو مسافرو خطره ده. او بل دغه مسافرو کې موسټلی وایي ښځې او ماشومان دي. نو په دې وجه باندې وایي مونږ کلیام اپریشن هم نشو کولی، ځکه که چېرې مونږ ښه کولو اپریشن کوو، ښه کولو ډزې کوو، یا پې بره له هلیکاپټر نه راځو، نو وایي مونږ نشو راتلی، ځکه چې دغه ټرین کې مسافر کم موجود دی هغې خپل ډال جوړ کړی دی. نو په دې وجه باندې وایي مونږ کولو اپریشن نشو کولی. سیکیورټي فورسز چې کوم دی خپل اپریشن جاری ساتلی دی او سراونډنګ کې چې څومره هم علاقه د هغې کې هم خپل اپریشن کنټینیو ساتلی دی. دا وایي کیدای شي عمده دهشتګرد دلته اوسېدل دی خوشه علاقو کې، یا دلته نه کنټرول کېږي، یا دلته نه انسټرکشن ورکړی کېږي. نو سراونډنګ کې چې څومره هم علاقې دي هغې کې هم اپریشن شروع دی. نو سیکیورټي فورسز چې کوم د پاکستان دي او بل طرف له چې کوم زمونږ دشمن ملکونه دي، نو هغوی دا لایو کوریج چلی، څه پکې ایډیټډ ویډیوز هم راځي د پاکستان بدنامولو دپاره. نو الله دې وکړي چې دغه 400-500 مسافر چې کوم دی الله په خیر خیریت دغلته نه راوباسي، ځکه دا کویټ نه پیښور ته راتلل نو خو پښتانه دي که نه، کویټه کې هم پښتانه دي او پیښور له چې راتلل نو پیښور هم د پښتنو علاقه ده. نو دغه ریل کې زه تاسو له شورلی خبره کوم چې 99% په دې کې پښتانه وي. نو الله پاک دې دغه پښتنو سر له خیر کې رمضان میاشت ته چې دغه دی له به په دغه ټرین کې روژې ماتې پېشمني سي حساب وي، روژې به څنګه نیسي، توبه خدای توبه. نو الله پاک دې داسې سخت ورځې په چا هم نه راولي. دعا ورله کوئ دغه یرغمال مسافرو دپاره چې الله پاک یې صحیح سلامت دغه ټرین نه راوباسي. چې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.